سبق نمبر 12 تیسیر مصطلح الحدیث کې نن مصنف سے مستدرک حاکم او غیر اندشي کتابونه دی هغه باندې کلام کوي به کوم مستخرج دغه خبره کوي صحیحین کوم مستدرک او مستخرج دي او بیا دغه مستخرجات ول فائدې د تخای بیا کوم شرطونه دي د مسلم شریف او د بخاری شریف له ماغه د تخای آگے کہہ رہے الکلام علی مستدرک الحاکم وصحیح ابن حزیم وصحیح ابن حبان دا غدر متعلق ڈسکشن تکی کسی والا یہی مستدرک الحاکم هو کتاب ضخم دا یو غټ مضبوط کتاب دا زخیم من کتب الحدیث دا حدیث کتابونو ذكر مؤلف في الحديث الصحيحة التي على شرط صحيحين او على شرط احدهما حدیثونه پکې ذکر کړي صحیح حدیثونه چې د بخاری مسلم په شرط بني یا د یو په شرط یا د مسلم یا د بخاری ولم يخرجاه خو تخریج نه کړه یعنی ذکر کړي نه کنا څه واجب نه پاتې شي ماغه تیلش استدراک دي تل شي لکه شی وی کنا هغه کې تلفي وا کې څه شیان پاتې هغه پکې راجامه کی كما ذكر الحديث الصحيحة عنده لکه څنګه زنا صحیح حدیثونه ذکر کړي سدي په سید ولم وان لم تكن للشرط واحد منهما اگر چې د بخاری یا د مسلم یا د یو په شرط نه معبرا عنها او تعبیر تنه کوي چې بانها صحیحه الاسناد چې دا صحیح سند ولدي ورغم ذکر بعض الحديث التي لم تصح کله کله د حدیثونه په ذکر کړي مصدرک کې چې صحیح درجه کې نه دي خو بیا هم تنبیه پکړې دي لکنه نبه علیها تنبیه نه بغیر نه دی پریخي خو یو خبره شته چې د حاکم سیف سدي او هو مستوه او متساهل فی التصحیح د تصحیح معاملې کې شکی تساهل کوي یو تشدد کوي سختی کوي کنه دا باندې خبرې باندې حدیث به صحیح نه واړی ضعیف وګرځي څو وګرځي یو متساهل چې صحیح درجه ته نږدې وي صحیح نه خو بس صحیح کې ور داخل کی فینبغي زکه مناسبه ده چې د دې ولار حدیث متعلق بس پټ سترګې نه د کار نه وخیستل شي بلکې ايو تتبع تتبوت جستجو تحقیق وکړل شي او يحكم على حديثه بما يليق بحالها د دې کتاب له حدیثونو متعلق مغه حکم دی اولګول شي چې کم لایق حال وي صحیح دی تل شي بل درجه ولتویل شي ولقد تتبعه الذهبي رحمه الله امام شمس الدین ذهبی سیابی تتابو کړی دا ان تحقیق او جستجو نه کار اخیسته دي وحكم على اكثر حديثه بما يليق بحالها اکثر حدیث متعلق حکم لګاول دا ولا يزال الكتاب بحاجه الى تطبع وعنايه خو بیا هم دا کتاب د نور هم توجه او جستجو ته تحقیق ته ضرورت شته چې به نور خلقم کارو کی بل کتاب د مکسر الصحیح ابن حبان هذا الكتاب ترتيبه مخترع دا کتاب دی ول ترتیب نو دا مخترع من نه ترتیب دا جوړ کړه شو ترتیب دا کریټډ ترتیب دا دی ول کم شد ترتیب دا نظم و نسق ته پلیس مرتبا على الابواب بابونو ترتیب ورکی نشت ولا على المساند السندون ومساند ولا ترتیب نشت ولهذا اسمه التقسيم والأنواع والكشف عن الأحاديث من كتابه هذا عسر جدا ولهذا اسماه يسميه ذك زوتنا ماير كم التقسيم والأنواع قسم انواع دي تقسيمونه دي والكشف عن الحديث او د حدیث نه ځان خبرول دی غنه قناع لري کول خفا لري کول او پردا او چتول د دې کتاب کې من کتابي هذا عسر جدا ډېر مشکله ده فاسانه سره سړی نه رسی فقد رتبه بعض المتاخرين على الابواب من المتاخرين علماء لكامير علاء الدين ابو الحسن علي بن بلبان صاحب شکړه ده ترتیب ورکړه ده الاحسان په تقریب ابن حبان په نوم باندې او مصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحه ایدی ولا مصنفم په د حدیث باندې حکم لګول کې تساهل چې شمپوشینه کار اخلي
لیکن وقل تساهل من الحاکم خو حاکم نه لک کم چې شمپوشي کوونکې زیاده چې شمپوشي نه کې سترګې درونه نه ډپي بلکې ځنه ځکه چې خبره نیسی. بل دریم نمبر کتاب صحیح ابن خزیمه هو اعلى مرتبه من صحیح ابن حبان. دا دی صحیح ابن حبان نه په درجه کې به اوچت دی. وجه دا د لشدت تحریه د زیات سوچ او فکر کې حدیث پسې تحری جستجو غیر سوچ او تحقیق ډیر کوي. حتی انه يتوقف بالتصحيح لادنى كلام في الاسناد که سند کې لاغونی خبره مراشي کنه بیا تصحیح کې توقف کوي حدیث ته صحیح نه وي بلکې ودرېږي پکې بس حکم نه لګي چپیږي پکې. خو د کتابونه قاعده خو مستدرک خبره شو. المستخرجات على الصحيحين د بخاری او مسلم باندې کوم خلکو چې مستخرجات لیکلي دي هغه د توس وضاحت کوي. مستخرج چې شتل شو دي څه موضوعي قاعده ته چې موضوع مستخرج کتاب موضوع دی چې هو ایاتی المصنف الى کتاب من کتب الحديث چې یو مصنف لګیا شي د کتابونو کې یو کتاب تر اړم شي لکه د حدیث کتابونه دي مثلا یو کتاب پکې راخواخ شو فيخرج حديثه باسانید لنفسه دا دی هغه حدیثونو نور سندونه ذکر کوي چې کوم دي د خپل استادانو سندونه دي من غیر طریق صاحب الكتاب چې کم سړی کتاب لیکل د غول خپل سندونه دي خپل استادان دي ول خپل سندونه دي نه دا پکې خپل سندونه سره هغه حدیثونه ذکر کوي. نه مطلب دا شول چې ګوره د کتابونه چې کم استادان دي په اخره کې زما استادانو سره یو ځای دي فیجتمع معه په شیخه او من فوق په شیخ کې یا غنا پاسه شیخ او شیخ کې بیا جمع شي چې د مونږ استاد یو جوړیږي. ندی سره حدیث ته تقویت رسیږي کنه چې ګوره دا کوم کتابو له حدیثونه دي ما علم د شي دي ندی سړی او مونږ سړی ولا خبري درست دي. اشهر المستخرجات على الصحيحين بخاری مسلم باندې کم مشهور مستخرجات یاد دي. نمبر 1 مستخرج لابي بکر الاسماعیلی على البخاری دا بخاری شریف بنده. نمبر 2 المستخرج لابي عوانه الاسفرايني على مسلم شریف بن المستخرج لابي نعيم الاصبهاني على كل منهما بخاری مسلم دواړو باندې دا. خامخته تیوا خبره خای چې یاره د کله سړی مستخرج لیکي کنه نه د کوم کتابو باندې لیکل وي آیا د هغه کتاب سره په لفظونو کې موافقت کوي کنه کوي د دې خبرې ځان باندې التزام کوي کنه کوي. نه دا خبره ته خای چې ګوره دو دغه خبرو التزام نه کی چې بس په الفاظو کې خامخا یو شان دی وي بس هغه الفاظ نقل کی چې کوم ته شیخ نه رسیدلی وي اگر چې لک شان دي تفاوتی پروا نه لري. لم يلتزم هل التزم اصحاب المستخرجات اې د مستخرجات لکه اساتذه دي په ځان لازمه کړي فيها په دې مستخرج کتابونو کې موافقت الصحيحين في الالفاظ چې بخاری مسلم سره الفاظ یو شان دي بیا چې لم يلتزم مصنفوها موافقتهم في الالفاظ فالفاظ کې موافقت څه د په ځان نه لازمي لانهم انما يروون الالفاظ التي ذو خسرب اغه الفاظ نقل کوي وصلت من طريق شيوخهم چې د شیخانو نو ته په سند سره رسیدلی وي. لذلك فقط حصل فيها تفاوت قليل في بعض الالفاظ ځکه په ځن الفاظ کې لاغونی تفاوت ډیفرنس راځي فرق پکې راځي پروا نه لري. مختی چې وکذالک ما اخرجه المؤلفون القدامى انده شتاغه پخوانی او مخکینی چې کوم اساتذه مؤلفین مصنفین دي او چې کوم اخراج کړي د حدیث په تصنیفهم المستقله خپل مستقلو کتابونو کې کل بیهقی لکه بیهقی شروع شو البغوی و غیره وشبههما یا وشبه هند شینور قائلین غوده شی ته وای چې کله حدیث سره وړي په خپل کتاب کې د شی چې رواه البخاری یا د شی یو رواه مسلم ندی کې تفاوت رضی فرق رضی وقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الالفاظ د نظر کې فمانه او الفاظ کې تفاوت او فرق رضی په مرادهم من قولهم نو چې کله د شی ته وی کنه چې رواه البخاری او مسلم معنی شد انهما رواياه اصله چې غوډوړو د دې حدیث له اصل ذکر کړي نور قدم لګ زک فرق کی پروا نه لري. خامخته یو خبره ده نه تاسو کې چې چلو دا خبري مونږ اوریدي دا رته واخی چې یری دغه کتابونو کې کوم حدیثونه رغلي دي کنه
نه کدو حدیثونو کې موي حدیث راوالو نه آیا ورسته به مو دیل شو چې بخاری کې د شعر غلی مسلم کې مو بخاری مسلم کې نه وی کتل کنه مو خو د بل کتاب کې کتل وی نه دي چې هل يجوز ايده سي جائز د ان نقل منها چې دین موږ نقل کو حدیث نه حدیث ونعزو الیهما ونازوه الیهما به بخاری مسلم ته منسوب کو بنا علی ما تقدم په مخکینی خبرې باندې چې بنا وکي فلا يجوز للشخص ان وسړی ته نه د پکار اين قل من المستخرجات الكتب المذكوره چې مستخرجات نه د ذکر شوی کتابونو نه یو حدیث را نقل کی کنه ان فندوش ذکر شو حدیث نه حدیث ونروالي ويقول بعد لګي شي دا خبره کی چې رواه البخاري او مسلم الا باحد امرين ها دو شرطونه کې یو شرط باندې عمل کوي کله دی چې بخاری کې رغلی مسلم کې رغلی به یو خبر سره کوي دا غدا چې ايو قابل الحديث بروایتهما اول دا حدیث وګوري بخاری مسلم کې د شی تشتا ک نشتا کاسه دی ای سره مقابله کمپیریزن د وکی الته کې د شو کې کمپیرینګ وکی تقابل نمبر 2 او یقول صاحب المستخرج او المستنب مصنف او مستخرج ولا خدا به ویلی کنه مستخرج ولا چې اخرجاه بلفظه فلفظ سره د غدوړ رو بسله د ذکر کړی دا د شی تبرکیه ایوانه وا خبره وکي ها مخته بل خبره کی چې یار دغه مستخرجات لیکل شي وی کنه دی فائدہ صد اخر فوائد المستخرجات على الصحيحين بخاري مسلم لكم مستخرجات يا فائده للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيره د دی ول ډیر ایڈوانټیجز دي تقارب العشر لا ستنګدي کیږي ذکر السيوطي رحمه الله في تدريبه تدريب الراوي کې امام سيدي سے ذکر کړی دي وإليك أهم حتى أهم در أخل ما هوين سد سرا نمبر 1 علو الاسناد دي سرا په سند کې علي والی رضی سند علی شي سند سرا هاي شي دی غول ویلیو سرا وچته شي لکه ولی شکل مستخرج صد د کم سړای ته مستخرج یل شي کتاب مستخرج دغه ته بلې طریقې سند سره د تخدي ذکر خودي سره خبره مضبوطه نشو ویل کسه مضبوطه شوله لأن مصنف المستخرج دي مستخرج لك كم مصنف لو رواه حديث من طريق البخاري مثلا دي بخاري بسند سري حديث ذكر كلا وقع انزل من الطريق الذي كم سند طريقي بن رغلي رواه بالمستخرج مستخرج کی ذکر کړي کنه نو شي نور برکوشي نور بوچات شي نمبر 2 الزياده بقدر الصحيح دي صحیح ولا په مقدار کې زیاتواله رسي نور سی شي نوري قدر بڑاو شي وذلك لما يقع من الفاظ زائد زيادتي الفاظ فکر راشي لګ زګ وتتمات في بعض الاحاديث زنه حدیثونو کې تممی روشي لکه وا خبره نیمګړی پوتي پراشي تتم منل شي تتم زمیما تکمیلا تکمیلی وسره کیږي نمبر 3 القوه بکثرت الطرق په ډیر سند سره قوت رضی او فائدته الترجیح عند المعارضه معارضه ټیم کې وسره ترجیح هم وکولې شو بیا خما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان یو حدیث ته بخاری مسلم ذکر کړه دا کنه غو د صحت حکم لګیدل وی انا څنګه یو څنګه طریقې سره بیا مر بنا د خبره مونږ ته مخ کې تیر شوی دا كأن البخاري ومسلم لم يدخلا یا لم يدخلا في صحيحيهما الا ما صح بخاری د مسلم په خپل کتابونو کې حدیثونه وروړي چې صحیح وي وان الامه د ټوله دنیا چې د تلقت کتابیهما د دوړ کتابونه را اخستې دي قبول کړي دي ارسوږي صفوي او یای بالقبول قبول کړي دي ویخي ډیر توجه لور کړي دا ډیر اهم ګرځیدلې دي فما هي الحديث المحكوم بصحتها پس کوم حدیثونه دي چې هغه شدي چې هغه د صحت حکم لګیدلې ولته تلقتها الامه بالقبول چې متا قبول کړي یا تورا ای سړی الاخرته او خا یا تورا ولې لنه خای والجواب هو جواب داده چې کوم حدیثونه صحیح وي یا د صحت حکم لګیدلې و غیره یا څنګه طریقې سره وي د تسلم خای چې خپل خپل درجی وي انما رواه بالاسناد المتصل بس کوم سند متصل سره ذکر دي تل شي صحیح بس دا عمره دا اشمره چې بس شي هو المحكوم بصحته دا سواه لکه د صحت ول حکم په لګیدل وی لکه چې متصل السند وی کنه و اما ما حذف من مبدا اسناده راوی نو اکثر کاغه حدیث وی چې په سند کې شروع نه
یو یا یو نه زیات کسان غورځېدلي وي یسمى المعلق دي ته معلق رشید شیخ حدیثونه شته پکې او په البخاري کثیر بخاري کې ډیر دي خود دي ولا تعلیقات هم شدي معتبر دي لكن في تراجم الابواب ومقدمات خدا حدیثونه شی ترجمه باب کې وروړي او مقدمه کې وروړي نور ارزه کې نه وروړي ولې چې شی منه په صلب الابواب البتتا په متن کې مین سنټرل ایریا کې نه موجود ښه حاشی کې موجودی طرفونو اتا جوانبو کې صلب الابواب معنا مانز بابونو کې نه وي لکه سند ور کې نه ذکر کنه د بلک سیر ته چې کوم هم شون د امانس ته چي اما في مسلم فليس فيه من ذلك الا حديث واحد في باب التيمم ها مسلم شریک معلق حدیث صرف یو د تیمم باب کې نور نشته لم يصل في موازنه اخر بل ځکه موصول کړي نه د حکم کمایلی او حکم ده لکه ګوره کمایلی لکه څنګه لاندې جسد درج سیله فما كان منه بصيغه الجزم كم حدیث کا دی جزم په صيغه سره غل یقین سره فخا خبره پکې شي شک وکړو کې نه وي لکه قاعده ستې قال يلي امر ذکر د معلوم صيغه دی په هو حکم بالصحه عن المضاف الیه چاته چې منسوب د هغه طرف نه د صحت حکم لګول شو چې بس دا شی صحیح ده نمبر 2 ما لم يكن في جزم کا جزم صيغه پکې نه مجهولي صيغه سره یلی شي یری بس د سیلی شوی دی پته نشه چا یری دی لکه کا یوروا یسکرو یحکا رویا ذکر فلیس فيه حکم بصحته عن المضاف الیه چاته چې دا منسوب کنه د هغه طرف نه د صحت حکم نشو بس ومع ذلك خو بیا هم فليس في حديث واهن کمزور حدیثونه پکې بیان نشته وللادخاله في الكتاب المسمى بالصحيح چې دای په داسې کتاب کې داخل کړي چې هغه ته صحیح نه مور کړی ده خاوند ته خایش یاره د سندونه شو یا حدیثونه شو دي خپل مرتبه کنه یو حدیث د بل نه اوچت وي یو حدیث د بل نه اعلی وي په دنیا کې ټول شین خو یو شان دي نه زنه پکې هاي وي زنه پکې هاي وي زنه پکې هایست وي زنه پکې ګوډست د شیطوي کنه زنه پکې شي ادنا درجه زنه متوسط زنه به اعلی زنه پکې اعلى الاعلاوي اوس هم دا خای مراتب الصحيح د صحیح مرتبه شته زنه سره ډیر صحیح زنه غنه ډیر صحیح زنه دی غنه ور صحیح زنه سوچا خالص کوچوي مر بنا یہ بات پہلے گزر چکی ہے بعض العلماء ذکر بعض علماء ذکر کړي اصح الاسانید عندهم چې کوم صحیح سند ولا حدیثونه ذکر کړي دي استزن علماء او اصح الاسانید ذکر کړه او مخکې کنه تیر شي دي فبناء ذلك فماغه بیس باندې موږ دا خبره کوو یا په بنیاد باندې وعلى تمكن باقي شروط الصحه اندشه د صحت او بقایا شرعي چې دا پکې مندل شي ممکنه ده نو يمكن يقال بسعود يلشي چې ان للحديث الصحيح ثلاث مراتب د حدیث صحیح درې مراتب دي درې درجې دي او درې سټیجز دي بالنسبه لرجال اسناده د سند لکم راویان دي سړیان دي مغه په اعتبار سره وهذه المراتب هي هغه دي فاعلى مراتبه پټولو کې اعلی مرتبه ول چوي هغه د مکان مرویان باسناد من اصح الاسانید اصح الاسانید کې به ټولو نه صحیح سند سره مروي وي هغه ته مونږ چې د اعلى المراتب د اعلى الدرجات فوق الدرجات ده فائق حدیث وی کمالک عن نافع عن ابن عمر په دې سند سره ودون ذلك رتبه شديده لك كم مرتبه منز کې منزله درجه ما كان مروي من طريق رجال او حدیث شي مروي په داسې سړیانو سند سره هم ادنا من رجال الاسناد الاول اول سند لکسانو لکم درجه وی روایت لکدو کسانو رت حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس رضی الله عنه نمبر 3 ودون ذلك رتبه دینا کمی درجه ولشتا ما كان من روایت من چې د هغه کسانو روایت تحققت فيهم ادنا چې په کې محقق ادنا درجه ول صدق يصدق عليهم وصف الثقه چې د ثقه او د اعتماد لكم وصف ته دا په صادقيږي چې ته طویل شي د ثقه کاستا د چې د موثوق ده واثق ده او سکته مثلا په کمی درجه کې یعنی کم نه کمی درجه کې
مینیمم درجه کې وي که نه نو موږ ویلی شو چې یارې دا چې دا صحیح ده. که روایت لکه روایت د چا سهیل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضی الله عنه دا خو هغه درجې دي لکه سند په اعتبار سره راواخلي. بیا حدیثو کې هم درجې شته. ويلتحق بهذه التفاصيل عمدي تفصيلات سره دا خبرم تړلې ده چې تقسیم الحديث الصحيح الى 7 مراتب. صحیح حدیث و درجه جوړیږي بالنسبه للكتب المرويه فيها. دا کتابونو په اعتبار سره چې په کوم کتابونو کې د حدیثونو رغلي مغه په اعتبار سره دا ډیګریز مونږ جوړی کړی دي. ان فيها المروي فيها ذلك الحديث وهذه المراتب هي اغا ډیګری دا دي. نمبر 1 متفق عليه البخاري ومسلم هو اعلى المراتب. چې کوم حدیث باندې د دواړو شیخینو اتفاق کړی کنه نه دا به چې د اعلی ډیګری ده. نمبر 2 ثم من فرد به البخاري به چې بخاري आवाज وروړي وي ځان ته. نمبر 3 ثم من فرد به مسلم چې مسلم شریف وروړي. نمبر 4 ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه يخرجاه يا شيخ يخرجاه باب فعل نرزي. څلورمه درجه کې حدیث وی چې د بخاری مسلم په شرط وی حدود واړو ذکر کړه راوړ نه وي. نمبر 5 ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه بخاری کی تخریج نه کړه خو بخاری شرط موافق وي. نمبر 6 ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم شریف تخریج نه کړه خو مسلم شریف شرط موافق وي. نمبر 7 ثم ما صح عند غيرهما من الائمه بیا هغه حدیثونه دي چې د دود واړو نه ذکر کړي بلکې د نور علماء په نس صحیح وي. ک ابن خزیمه شولا او ابن حبان مما لم يكن على شرط ما چې بخاری مسلم په شرط نه وي على شرط واحد منهما د یو په شرط هم نه وي. شرط الشيخين کله کله یې شدید سمانا ده د تخای دي چې لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه او عيناه. ایس بخاری شریف مسلم شریف کې څه شرطونه په خپل باندې دو ذکر نه کړي چې زموږ دا شرطه رست علماء په سوچ کړه د چیرې د دوه کتاب ته چې وګوري خو سوچ په کې دا شرطونه تینه رڅاسي عادت تینه مترشح کیږي دا تینه روزي نه په خپل باندې دو اظهار نه د کړه. لم يفصح من په خپل نه دي خیر شرطونه عن شرط ني شرطونه د خدای شرط او چې دو شرط کړي عینه هم من کړي زیاتته له شروط المتفق علیهما فی الصحیح سوا دي شرطونه چې په دوړو کې متفق وي متحد وي. لكن الباحثين من العلماء خورل لټون کې علما محققین چې دي ظاهر لهم من التتبع والاستقراء او د استقراء او تدبر او جستجونا او تحقیق نه تلاش نه د خبره ظاهر شي ده لاسلیبهما د بخاری مسلم اسلوب طرز انداز ته کتل دي ما ظنه كل منهم چې هغه نادو ګمان خاصه د چې انه شرط هم چې د دو شرط جوړي او شرط واحد منهم د یو شرط جوړي. واحسن ما قيل في ذلك دي متعلق چې خبره کړی دا غادا ده چې ان المراد بالشيخ بشرط الشيخين واحدهما چې کله موږ دا وایي چې د شرط الشيخين موافق ته دي احدهما موافق ته ندی معنا دا چې يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين چې دا حدیث د دغه دوړو کتابونو ول چې کم راویان دي دغه په سند سره مروي وي او احدهما یې وسره مع مراعاه الكيفيه التي ودا اغي كيفيات او کنډیشن لازم پکې ستلي التزمها الشيخان في الروايه عنهم چې شیخینو د اغه کیفیت لحاظ ستلي وی او لازم کړي په ځان باندې. خدای شي کله شي کله کله موږ وړ کتابونو کې چې متفق علی دي څه شواله دي سمان معنى قولهم دي خبر السمانه چې متفقون علی اذا قال علماء الحديث عن حديث شکل د حدیث علماء حدیث ورکی چې هدا متفق علی دا حدیث متفق علی معنا اتفاق په شوده په مراد معنا دا اتفاق الشيخين ان اتفاق الشيخين بخاری مسلم په اتفاق کړه د لسیت چې دا سیده لا اتفاق له مت اتفاق نه د مراد الا ان ابن صلاح قال ابن صلاح سی ویل دي چې لکن اتفاق الامه علیه لازم ظاهر ده چې د امت اتفاق بیا لازم ده من ذلك د دینه وحاصل ما هو سراسری ولي الاتفاق الامه على تلقي متفقا عليه بالقبول شي امتم اتفاق کړه کنه چې کوم شی بن بخاری ته مسلم اتفاق کوي دی معنی د شی امتم قبول کړه ولی امت تعداد و کتابونه مقبول دي. خامخ تر تداو خیا چې آیا په صحیح کې دا خبره شته چې صحیح حدیث عزیزم وي هل یشترط په صحیح آیا په صحیح حدیث کې دا شرط شته چې یکون عزیزن شي عزیز وي او غریب حدیث بنوي. القول الصحيح دي متعلق درست او ټیک کول دا ده انه لا يشترط في الحديث الصحيح ان يكون عزيزا دي پر عزیز کې د ضروري نه دي چې دوه یا دونه پاس نقل کړي بمعنى ان يكون الاسناد دان چې دوا سند دي
لانه یوجد فی صحیحین و غیرهما حدیث صحیحه چې بخاری مسلم کې نورو کتابونو کې د ډېر صحیح حدیثونه ملويږي او هي غریبه چې غریب دی وسړی دونه کل کړ دی واشترط بعض العلماء ذلك ځنه علماء د عزیز شرط لګولې دي لکه څوک کابي علي الجبائي المعتزلي داش والحاکم بالحاکم وقولهم هذا خلاف متفقت عليه الامه خددو قول د جمهور او د امت خلاف ده